چا ووي چې ډانسر دي خدای دې خپل بچي زما په شان کي خدای دې خپل بچي زما په شان کي ډانسر دي شي ډمرې شي په دې میدان دې بربنډو ګډېږي د خلکو هغه دا دروغ وي ټول کتونکو هغه کور ته به ځو کم پلار چې لګي شوی دی خپله لور یې وجلې ده په دې خبره باندې چې د دې تصویرونه وایرل شوي وو تصویرونه د څو دا د شپږو خویندو دغه رور دی چې دله یې کویدن را جوړه کړې وه او په هغې کې خوشحالۍ وې دغه شپږو خویندو وي چې خوشحالۍ ته وږي ناست یو نو خوشحالي وکړو هغه خوشحالي چې کومه ده هغه ورته په غم کې بدله شوله او نن هغه خور چې کومه ده ګور ته لاړله دی رور دی د ده کویدن وه ډېر په کم عمرۍ کې ما تپوس وکړو چې دله یې ولې کوله نو هغوی وي چې یاره خوشحالي او رشته دار دي به جینۍ وله کړې ده چې دغه جینۍ به څومره عمر وي ستا څه نوم دی زما نورلاج ستا کویدن وه په دغه کویدن کې ګډاګانې وي هغه ویډیو لاړله خلکو قسم قسم الزام ولګو چې دا ډانسر دي عمر څومره دی چې تا له کویدن کوله هغه زما نه 2 کاله کش تا ته چې کله مور وي چې کویدن ته له کوم نو ته خو ډېر وړوکې نه وې تا ورته څه وي زما ته خپل سر ته ګورم خویندو پې ټولې خوشحالۍ وکړې دغه خور دې خوشحاله وه دې دله څه کړي را کړي وو هماغې راله کویدن کړی هماغې دله کویدن کړې وه او د هغې د مرګ سبب جوړ شو هغې د مرګ سبب جوړ شو کتونکو ځو به د ده مور سره به خبره ترې کړو زموږ سره اوسئ ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر دی په صدریاب کې موجود یم هغه کور کې چې د جینۍ تصویر یا ویډیو وایرل شوه پلار لګي شو خپله لور یې ویشتله دغه ځای ته راغلي یو ملګري نیم دغه ویډیو کړې وه خو چونکې زموږ د علاقې سره د وینو ګړی سره د صدریاب سره د ماشوم نه واله د غټ پورې ټول هم پیژني بلکې چې د خاندان څومره رشته دار دي نو هغه ټول پیژنګلو دي نو په دغه لحاظ سره انکار ونه که چونکې دغه زنانه هم نه ده تیاره رشته دار هم نه دي تیار چې موږ مزید په دې باندې ویډیو کو ځکه چې یو خو هم خو بېعزتي شوه مزید هم نورې بېعزتی کېږي خو بیا خو ما ته د ټي وي د طرف نه چې کوم دی نو هدایات و چې په دغه څیز باندې رپورټ جوړ کړه چونکې دا نشنلي نه انټرنیشنلي ایشو ده موږ خو یو په معاشره کې پن خوښو خو پنکار نه خوښو په دې پروګرام کې به زه یو څو میسیجونه ورکوم او هغه به زه دا میسیجونه ورکوم چې د دې زنانه شپږ لوریانې دي څلور یې ده کچې کچې ماشومان دي خپیه بلې خپې دغه بوډا پلارو دغه بوډا پلار چې به په دې لار باندې ووته نو د دې کلي خلکو ورته هغه ټیک ټاک ښوده چې بابا دا د لور هغه ټیک ټاک دی کوي په دې کورونو کې جینکې هم ټیک ټاک یې کوي تاسو چې څومره ټیک ټاک یې وګورئ نو دا زه وینم په دې دغه کې هغه دپاره هغه ډېر پیغور جوړ شو دی د ډېر وخت نه دا کته دا چې اوس ما بار کمې خبرې وکړې نو هغه اخر چې کوم دی نو هغه تنګ شوی دی او راغلی ده او خپله لور یې چې کومه ده دلته ویشتې ده اوس هغه هلکه چې هر چېرته دی هغه چې کومه فنکاري او اداکاري کړې ده او هم درته دې پروګرام کې چې کوم دی نو شریکوم خو زه به خبرې ترې کوم د دغه زنانه سره دا واقعه به راته بیانوي چې واقعه څه وه خورې دا ټوله واقعه راته بیان که زما ماشومه لور وه هغې اسلام آباد کې کار کولو او د هغې نه چې موبایل اغوښتي دغه ته پروت و چارج ته چې اغوښتي هغې هغه ویډیوګانې په نیټ باندې ورکړي دي زما زملې ته پوښتورې زما خاوند راغی موږ خبر نو لکه زه منځ کې خبر ومه لکه چې دا ویډیو د دې راله خو پلار یې خبر نو پلار یې بار خبر نو ما ته یې غږ نه کوو زه خبر وم ما هغه ته غږ نه کوو د یرې نه چې پیغله رسوته نه وي بس مزغو یې کار ونه کړو د پلارو او هغه لور یې وویشته هغه پلار به هم خفه موږ هم خفه وو چې دا واړه ماشومان دي زما دوی له به څوک روړي څوک به ګټي دغې ماشومې به پردې کار کو زما لور سره چا چې دغه غلط کار کړی دی دا تصویرانې ولې په نیټ چلولي دي نو زه وایم چې موږ ته انصاف میلو شي موږ ته د انصاف میلو شي ځکه چې زموږ ډېره غریبي ده په اسلام آباد کې دا ماشومه کار کوي او د دې د وجې دا زما رزق ختم شو نو ماله به الله راکړي بله وسیله به مې جوړه شي خو ګوره زما نور د دې ماشومان دا زما واړه واړي پیغلې جینکې مې غټې دي ته دغه ټیم کې چېرته وې زه دغه ټیم کې بره په کوټه ناست وم راکوز شومه دا ماشومه لور چې مې وه
دا خور کره په مېلمستیا تللې وه نو هسې مې د کوټې نه پروت و د هغه تپوس لتلې وه چې هغه راله بجې ورپسې رنګونه کول چې راشه او راشه دې ما ته وی چې مورې ما سره ته لاړه شه نو ما ته چې بچې زه تا سره نشم تللی او پلار به سره ولېږمه هغې یې وی ښه چې بیا وی چې بله خور مې زه شوه ما ته سبق له تللي وي لږه یې راوله چې د خور د کوره راله دقلته دې بېټک کې په څوکۍ غوندې کېناسته او صورت یاسین یې لاس کې و سبق یې وي او بس زه هغې پسې لاړم لس منټه تیر نو چې وړو رامنډه کې پردو وړو چې ببو تاسو کره ډزې وشوې راشه ستا لورې وویشته ګلباجي نو بس ګلباجي وویشته چې زه رادننه کېدم زما خاوند په کوڅه ووته چې په کوڅو ته ما ورپسې څه منډه وواله د هغې اړخه مې زوم رامنډې والې هغه چینچې سره ولاړو هغه هم رامنډه وواله چې څه چل دی په څه چل دی په ما ته پته نشته خو همدغه ډزې وشوې مین کار چې ومې کتل هغه زما خاوند کړی وي خو زما خاوند ډېر سوخته کړي دي د سوخت تا ته خو به خاوند کله ویلي چې دا لور ولم یا داسې ویډیو نه دی نه دی ویلي زه یې خبرولم هم نه زه یې نیم خبر کړی او ما هغه نه خبرو معلوم دی که نه دا کوم هلک دا کوډاهیل ورته وي دا کرک کې کوډاهیل دغه ځای دی دا لور خو تا ورکړې مو کویدن شوې وه او دا کویدن شوې وه جي دا په علي ورزي مې کویدن وه خو دغه ځای کې څه تعلق جوړ شوی و د هلک سره چې د موبایل یې اخیستی و بیا ولا نه پټ کړی و ته تعلق معلق نشته د ما لوریانې داسې نه دي چې دا تعلقات والا وي خو بس بیا کارونه یې ولې کول پردي او څه نمبر یې ترې اخیستی و چې بیا ته ډیمانډونه کول نه نمبر یې هره ټول ویډیو یې ته ځان ته اړولې وه هر څنګه دی کې د ګډاګانو ویډیوګانې هم دي دې کې سمې ویډیوګانې هم دي بس دا هر څه موبایل یې وله غونډ تش کړی دی هر څه یې ترې اړولي دي نو بس هغه زما د لور سره دقه چل وشو بس پلار وویشته نو اوس انصاف ماله حکومت راکوي هم په دغه ویډیو یې په ویډیو یې ویشتې را بل څه خبره نه نه بل څه خبره نشته خو د دې هلک د لاسه تنګه وه دا نیکانو کرے اسلام آباد کې د هلک ډرایوري کوله په یو کور کې و یو کور کې ده بیا بلیک میل کوله چې زما خبره زما خبره ومنه او هغې نه منله ملته پښتو و دې لور کله تا ته ویلو لور درته کله ویلو نه ما ته خو لور غږ نه دی کړی هغې وی چې زه پلار سره پټه خبره کوم زما پلار سره خبره را موږ ورته وی ښه پلار خبرې ته سم نه شو پلار بار خبر و چې هغه هلک سره کوم ساعت دا هلک زما د لور سره روان شوی دی چې دی ورته وي چې ستا کار څه و چې تا زما موبایل اخیستو ستا کار څه دی چې تا زما موبایل اخیستو هغې ورته وي چې بس تا چې کله ویډیو لیده تا خپل لور ته ویلي نو چې لورې دا دې څه چل کړی دا موبایل دنه څنګه تللی دا ویډیو نو هغې وي چې دی هغې ژړل چې دا ما نه هغه هلک پټ کړو که نه موبایل تا ته یې ویلو ما ته یې ویلو که نه خو ما د یارې پلار ته یې غږ نه کولو که نه چې پلار یې بار خبر شو زموږ د ډډې نه خبر په دغه کې مړه شوه ګرانو کتونکو دغه خورکۍ چې کومه ده سمړه کړه دا موبایل دی دا غورې دا موبایل دا ډېر زخریله څیز هم دی دا چا لاسو له ورغې د دې نه ویډیوګانې شیر شولې او هغه د هغې دپاره د مرګ سبب ګرځېده د دې کوروالا یعنې د خپې بلې خپې دا بچي چې کوم دي څلورې دا چې کچې کچې ماشومان دي شپږ خویندې دي یوه ترې نه لاړله راشه بچی دې خواته یوه دا ده وګورئ یوه دا د دې بوټانو نه دا پته لګي دا وګوره ښه دا دې نه لګي ښه دې دا څه چې وی د ډانس که نه نو دا لور دی د که بله چې ډانسر هم د خلکه داسې نه ډانسره نه را دی د رور کویدن وه د رور کویدن کې خپلې خوشحالۍ کړي دي نو ډانسره به ولې څه ډمان یو پښتانه یو داسله تپوس کولی شي خلک به تاسو هم پېژنئ موږ به هم پېژنو تپوس کولی شي څومره خدمت پیسې ورکولې د دې 11,000 د څومره وخت نه دغه نیکانو سره یې یاره دوی کره څه واته لا نښه کاله کېږي ډېر وخت د دې ټول نښه کاله وشو دې کې بس یو کال نیم بل چا کره کار کړو بس بیا دوی ته راوړېدلې بس دوی کارې وه او دوی کره ډېر لوی وخت وشو د هغوی پرې راټول کور داسې اعتبار دی چې هغه وایي زه ځوانان دې سره نه سمومه او د هغوی پرې ډېر لوی اعتبار او دې هلک دا یو سوال دی که نه ډېر خلک دا خبره کوي چېرې بله لور یې ډانسره ده نو دا چې کوم دی نو په دې تصویرونو باندې دا ولې مړه کړله پکار و چې بې غمړه کړې وه خلک داسې خبرې هم کوي وروره زه ویم که نه چې غریبه ښځه یم د بېګا مینې د سبا مینې زه یم چې بس ما ته دغه هلک په ګوت راشي د حکومت د سیړه او رالې را پیدا کړي
نو ما زه پښتنو ما لور سنبال کړه بیا یې حکومت زما لپاره دې سنبال کړي صحیح ستا دوه لوریانې واده دي زما دوه لوريانې نه یا زما څلور دي یو داره یو لکه داسې یو غوټکې غوندې ده او بله پېغله ده بله پېغله ده او لکه شپږ جینکې مې دي او دوه پکې واده دي او ښه بس دوه پکې واده دي دوه واده بل هم خدمت کوي که نه او زما را دوه جینکې خدمت کوي دا یو مړه شوه یو را بله ده د ماشومه صحیح صحیح ګرانو کتونکو خدای دې دا چې چا ووي چې ډانسر دي خدای دې خپل بچي زما په شان کړي خدای دې خپل بچي زما په شان کړي ډانسر دي شي ډمرې شي په دې میدان دې بربنډ وګړېږي د خلکو هغه دا دروغ وي ټول او دروغ دي زما په خپلو لوریانو اعتبار دی چا نه ورکونه نه به کېده داسې چا نه ورکوونه به کېده ولې د غریب د سترګو څوک شرمېږي نه زما د بچو په خو بیزار نشته چاله به جواب څه ورکړو که زما زلمي وو نو ما بیا د لور ویشتو ته جا نو ما به مخکې هلک سنبال کړو وروسته به مې لور سره کتل په دې کټ کې دا مور پرته ده زما مور د مېلمنه ده بیماره ده دا نو او دا بیماره ده ګردې مړي هغه ګرانو کتونکو زه چې دې ځای ته رالم ما چې څنګه ووې تاسو به بیا وایه چې یاره زه به دغه ځای کې ویډیو کوم دغه ځای ته به لاړ شم خو حقیقت دا دی چې تیار نه و منټلي زما دې کې څه نشته دی چې یاره نور ملګري به وایي چې یاره هغه کور ته ځو هغه مور سره موږ هم خبرې کوو او موږ هم ویډیو ورسره کوو نو خلک راځي کیمرو والا راځي چې زه سره ځکه نور دغه نه کومه چې څه ښه شی نه لري زما لور دارې صرف دا تصویر په نیټ راغی دارې خاورو له لاړه زم زما د خاوند ډېر سقاق وي د غریب سړی د ریړه چلی په ریړه کې بسي په ډیرانونو ګرځي کباړ لا ټولی یو که نه نو مړي به څه وکړي خو بس د دې به پوره د دې نه راغلې وه او نورې ویډیوګانې زه نشم جوړېدلی چې راته زور مې نشته هېڅ ضرورت نشته دی او زه به بیا ګرانو کتونکو دا وایم چې صبر نه کار واخلې د چا پیغورونو پسې مزې د چا د الله نه چې نه پټېږي د انسان نه به یې څه پټه کو یو کور دی هر رنګه هل پکې راځي خبره ده راله تصویر دی لاړه خلکو د رنګ رنګ خبرې وکړې چې یاره یو داسې یو بله داسې نو داسې نه دي کول پکار خدمت یې کوو 18 کالونه خدمت یې کوو عمر یې څومره و دغه 9 کاله د خدمت وشو او 18 کاله عمر دی 18 کاله عمر یې 9 کاله د خدمت وشو دا خدمت یې کوو په دې خدمت کې هغې سره موبایل و موبایل چې د کوم هلک پټ کړی دا ډرایور و دغه نیکانو ځای کې ډرایور و دغه ګڼکپ تی نه دا موبایل پټ کړی دی بیا د موبایل نه ولا دا ویډیوګانې وایرل کړي دي خو ویډیوګانې الې وایرل کړي دي چې تر څو د جینۍ د هغې ډیمانډ نه دی منلی د هغې مطالبې نه ده منلي هغې چې ته کم ډیمانډ کو ورته به یې ویډیوګانې ښودلي چې یاره غورې زما ومنه دی چې نه دي منلي نو بیا ویډیو دغه کړه او مړه یې کړه پې نو خدای خورې تبو برباد کا تا ته به زه نور څه ووایم خو زه انجام به دې ډېر بدي دا یاد ساته چې پردې کور د روان که ګرانو کتونکو انتخایي غریبانان خلکه بېوسه خلکه بېڅوکه خلکه هغه خاوند چې هغه وي کباړ راټولی کور کې شپږ جینکې څلور کچې ماشومانه دا کوم زوی له چې رکوېدن کړی د څونه عمر دی ده ته وګوره دونه دی وړه مې خوشحالي غوسته دونه دی دومره ماشوم دی تاروسې بار دا کرۍ سامان یې یوړو دا ګډاګانې په دې کې کړي هغه ګډاګانې دې کې کړي ټول کلي کې په دې کور کې کړي دي دی په دې کور کې کړي دي دا ګاونډ کې م تپوس وکوي دوی کره کېدن شوې ده دا دا سیرو میرو نښه لګي ګرانو کتونکو هر سړی د خپل کور وګوري کور کې چې وادونه وي نو زمونږ زنانه ګډېږي نه رباب منګي خانک هر کور کې دا وي اوس د هر چا ویډیوګانو کې دا وي خو هغې زنانو ته غواړي دا یو میسیج ورکومه چې کم زنانه په موبایلو کې ویډیوګانې وي نو به ډیلیټ یې کړئ خو په کور والا امیدبار نه وي او بې صبره وي صبر پکې نه وي چې دغه شانتې بد یې بیا ګڼي نو خدا نه خواست ستاسو نه موبایل روک شي یا ویډیو لاړ شي نو د مرګ سبب به م جوړي دلته خو جهالت دی دلته خو سوچ نشته بس چې چا پیغور ورکه بس راشه ډس لوروله د ښځې ژوند چې کوم دی نو بیا دغه شانتي بد ژوند دی ښه بل ګرانو کتونکو دا چې څومره سیلاب راغلی دی که نه نو سیلاب کې دې کې اوبه ګرځېدلې وې دا ډکو دا د دوی هر څه چې کوم دی نو دا هر څه چې کوم دی
سامانونه هر څه خراب شوي دي. لوښي مې خراب شوي دي، اسبابونه د دې جینۍ د واده د دا سامان په دې بکس کې پروت و، هغه ټول اوبو مات ګوټ کړي دي، د خټو شوي دي، د غورځولو شوي دي. واپس په دې موادو کې څه به ووایم که نه وروره چې چېرته دې کوڅې ته شوي م نو که چا کوڅې د یو څیز راوړی دی غشتې مې دي. زه ویم چې په کار ده چې منډې ما والې وي چې زما غریبي وه چې زما نه زیات زما د کور پسې خلک ځي. دا کور ما له دې نیکانو پیسې راکړي دي خیرات، ما له 2 لک روپۍ راکړي دي، ما له 1 لک روپۍ هم راکړي، ما له 50,000 هم راکړي دي نیکانو. او دا کور ما له خدای جوړ کړی دی او د خانانو جوړ کړی دی. الله دې ورسره خو کړي او دا به آخرت کې په کار راځي. ګرانو کتونکو خو څوک ورسره مدد کوي تعاون کوي نو ټول ماشومان دي، ټول خوراک له خولې دي. ښه یوې جینۍ خدمت کو هغه یې مړه کړله او نو ټول دا کچې کچې ماشومان دي، خپې بلې خپې دي. دا نن د مړي 2مه ورځ ده وایي چې 3مه نن 3مه ده، د مړي نن 3مه ورځ ده. په دغه بکس کې دغه جینۍ د واده سامان هغه ټول هر څه وړلی دی. بهرحال هغه خو لاړله او خلکو قسم قسم ډرامې وکړلې. نو ما درته په دې ویډیو کې حقیقت دغه کو چې حقیقت څه دی. خو لور یې ډانسره وه، نو اوس به مې ورته چې یوه لور یې ډانسره ده، هغې هغه خبره وکړله چې یاره د کور دی. ډانسره وه جي، زما لور ډانسره وه، زما بچي به نن په خپو کې اړې وي هم لیدل او د مور به یې په غاړه جامې وي. صحیح ده، زما به بچو په سر ټوپې وي، په خپو وي جرابې وي. وګورئ دروغ خبره نه کوم، خو زه یم د دې زما لور د دې لږ د لاسه مړه ده او د دې هلک دې ما ته اطلاع میلو شي چې دی ګیر شي. دی به ګیرېږي ضرور. ګرانو کتونکو انشاءالله زه به بیا دلته کې راځم او دې وړوله به واسکټ یو ګرم څه څیزونه هم راوړم. خو څو یو خو دغه ده چې غریبي ده، بل دا ده چې هغه کم د ګټې وټې و هغه هم پکې بار شو، مخرور شو، د لور دغه شو. دریم چې کومې وله ګټله هغه چې کوم دی نو هغه مړه شوله. او زه به بیا دې خلکو ته التجا کوم چې دا جهالت لرې کې په خپلو بچو اعتماد وکړې، د خپل کور نه هر سړی خبر وي چې د خپل لور باندې ستا اعتماد وي که نه نو خلکه به څه نه وایي. نو بس الله دې دوی له صبر وکړي. ډېره